مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. محترم حاضرینو، نن ډیره د خوشحالی موقع ده چې زمونږه د وراره زمونږه د بچي قرآن کریم حفظ کړی دی او بیا داسې حفظ کړی دی چې الفاظ هم ډېر بهترینې وي. قرآن کریم دا یو دوه درې سورتونه ډېر په خوند باندې وي. دا زمونږ او ستاسو د ټولو لپاره یو ډېر لوی د خوشحالۍ مقام دی. یو طرف ته د الله کتاب، بیا هغه کتاب او هغه الفاظ چې پای باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله خوځولې ده، جبرئیل امین په خوله خوځولې ده، صحابه کرامو په خوله خوځولې ده، تابعینو او تبع تابعینو او بیا تر دې وخته چې څومره لوی لوی علما ائمه پیشوان تېر شوي دي نو هغوی دا الفاظ ویلي دي. قانون دا دی چې د چا سره مینه وي نو چې هغه یو خبره وکړي نو خلک هغه خبره هسې ځان سره وایي، ځکه د هغه سره یې مینه وي نو د هغه خبرې هم خوښي. یو ځان سره یې مینه وي نو هغه چې څه خبره وکړي یا ټوخی وکړي نو دی ټوخی هم هغسې کوي. نو چې ځان ته مسلمان وایي نو د هغه مینه د الله سره وي، د هغه مینه د پیغمبر پاک سره وي، د هغه مینه د صحابو سره وي، د هغه مینه د تابعینو د لوی لوی علماو سره وي. نو که یو سړي ته ته ووایې چې ما ته داسې یو ټکې ووایه چې هغه الله ویلی، یو داسې ټکې راته ووایه چې هغه جبریل امین ویلی، یو داسې خبره راته وکړه چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی، یو داسې خبر راته وکړه چې هغه صحابه ویلي، یو داسې خبر راته وکړه چې هغه لوی علما ویلي،
نو بغیر د قرآن د ټکی نه او د قرآن د لفظ نه بل خبره تا ته نشي خېلې. دا ډېر لوی د عزت او د احترام کتاب دی. سړی عمل کوي د دې لپاره چې الله رضا شي او الله رانه خوشحاله شي. نو هر یو عمل که ته نفل کې، که ته روژنی وي، که ته بل څه کې، نو د هغې اجر او د هغې ثواب دی او تا ته میلاویږي. خو داسې یو عمل چې تا عمل کې او د هغې اجر او د هغې ثواب یوازې تا ته نه، ستا مور او پلار ته میلاویږي، ستا بچو ته میلاویږي، ستا ښځې ته د هغې اجر میلاویږي، او که ښځې وی نو خاوند ته میلاویږي. د هغې اجر هغه ستا متعلقینو ته میلاویږي. نو بل شی نشته بغیر د قرآن نه. ځکه سوره مؤمن کې الله وی الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمة وعلما. ملائک ورله دعا غواړي او بیا د عرش نه چار چاپیره ورله ناستې دي او دعا غواړي. او دعا هغه چاله غواړي وتبعوا سبیلک، چې الله ته وایي ستا د کتاب تابعدار دي، د قرآن تابعدار دي. الله هغوی ته بخښنه وکړي، د هغوی مور پلار ته بخښنه وکړي، د هغوی اولاد ته بخښنه وکړي، د هغوی ښځو ته بخښنه وکړي، وذریاتهم وازواجهم، بچو ته ورته بخښنه وکړي. نو دوره لوی مقام او دوره لوی حیثیت چې هغه د قرآن دی، نو هغه د بل کتاب نشته. چې دا کتاب چا وی، دا کتاب چا زده که، دا کتاب چا وښود او د دې خدمت یې وکړ، نو هغه له الله ډېر لوی مقام ورکوي. او ګڼه حدیث په دې دلالت کوي چې چا قرآن ویلی و بچو باندې، د قیامت پر ورځ هغه ته به وایي ته قرآن وایه او خیجه بره په پوړو، او هغه به وایي او هغه په مقام. مطلب دا تمثیل دی چې هغه له به الله په یو یو آیت، په یو یو لفظ، په یو یو کلمه اجر ورکوي. د قرآن یو لفظ ویل په هغې باندې الله 10 نیکۍ ورکوي. لکه الف لام میم 3 الفاظ دي، نو 10 نیکۍ شوې. نو چې د قرآن ټول الفاظ را جمع کړي، نو هغه په لکونو باندې جوړیږي، او په لکونو بیا په کروڑونو او اربونو د هغې اجر. خو یو شرط دی چې ته الله په کتاب باندې ځان پوهه کې. یو خاصه الفاظ ویلي، نو که ته قرآن ته ګوري، کعبې ته ګوري، نیک بنده ته ګوري، نو الله اجر ورکوي. ځکه نیک ځای ته کتل، نیک بنده ته کتل، هغې هم الله اجر او صله ورکوي. خانه کعبې ته مخې ته ناست دی او تش ګوري ورته، هم الله د الله اجر درکوي. نیک ځای نیک بنده ته ګوري، قرآن ته ګوري، هم الله اجر درکوي. و چې قرآن الله صلی الله علیه و نو اول هغه کول دي او د هغې نه فایده اخیستل دي. او قرآن کې الله وایي ما دې له رالیږلی و، دې له مې قرآن راولېږه لتخرج الناس من الظلمات الی النور، چې خلک د تیارو نه رڼا ته راوباسه. تیارو کې خلک پراته دي، دې تیارو نه راوښکه، رڼا ته راوباسه، او هغه صحیح لار ورته وښیه. پیغمبر پاک ته الله وی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ما ته روح علاج راولېږه، تا ته پته نه وه چې کتاب بیان به څنګه وي، د ایمان بیان به څنګه وي. ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا.
ما دا رڼا وګرځوله او څوک چې زما خوښه شي د ما د بنیان نه نو هغه ته پې موږ لاره ښوو قرآن ته چې کښېنئ د قرآن خادم کی د قرآن تابعدار کی الله هغه ته هغې خوښي او هغه په سمه لاره او په نیغه لاره باندې بیایي نو الله وایي نهدي به من نشاء من عبادنا وانک لتهدی الی صراط مستقیم او ته لار ښې په طرف د لارې نیغې باندې ما چې کوم آیاتونه لوستي وو په دې کې هم الله د دې بیان کوي الله فرمایي والله یدعو الی دار السلام الله را غواړي خلکو لره هغه الله ځای د سلامتیا ته یو طرف ته شیطان دی نو هغه دې د ګمراه طرف ته بیایي بل طرف ته الله دې نو هغه دې د سلامتیا طرف ته بیایي الله دې د خلاصون طرف ته بیایي ویهدي من یشاء الی صراط مستقیم لار ښیي چا دی چې خوښه شي په طرف د لارې نیغې باندې نیغه لار ورته سموي او نیغې لارې ته بیایي دا هغه څوک بیایي چې څوک یې خوښي په زور او زبردستۍ علمونه نه کېږي په زور او زبردستۍ باندې سبقونه نه کېږي دا د الله خپله خوښوي څوک یې خوښ شي نو هغه سمې لارې ته راولي ما ته یاد دي زه سکول کې وم او سکول ته زما شوق نه و د امتحان په ورځو کې مې هم چېرته کتاب نه کته ما به مور ته ژړل ما به دته ووایه پلار به مې یادو دی ته ووایه زه علم کوم پلار ته چې وی رالی وی منډه او شابه سکول ته ده نو ما په زړه کې وی خپله ملا دی او ما ملای ته نه پرېږدي زه د هغه په مقصد پوه وم د هغه مقصد دا و چې خپله مینه یي نو علم به بیا وکړي دی لا اوس په پته نه دی پوه چې لاسم ما پاس که او بیا هم زما شوق و نو بیا یې ما ته وی زه او سبقونه ووایه او بیا زه تعلیمګیرۍ ته ویستم دا د الله خپله پرځونه ده دا الله مهرباني ده چې په چا وشي نو خپل کتاب ته کښېنئ پخوا دوبای ته زه تللی وم ما درس کو هلته یو کس و به مجلسونه کول او ډېر ښه مجلسي و او ډېر خوږ اواز یې ومو درس هغه واورېد او د هغه شوق پیدا شو نو بیا هغه قرآن ته کېناسته د بره بنیر د دې اخري طرف و قرآن یې زده که او بیا به هغه د قرآن درس کو او ډېر ښه درس و دبای کې کله کله به زه لاړم د هغه درس کې ما به هم درس وکړ ما ته به وي الله اواز ښایسته راکړی و خو ما پې ټپې وې اوس پوه شوم چې د خدای کتاب پې وایي د هغې ځان له یو خوند او یو مزه او بیا همدغه درس به یې کو بیا وفات شو دا د الله پرځونه وي چې څوک خپل کتاب ته کښېني یو خپلې لارې لی راولي الله وایي للذین احسنوا الحسنى وزیاده هغه کسان الله چې هغه نیکي وکړه توحید یې ومانه سنت د پیغمبر تابعداري وکړه قرآن ته کېناسته قرآن یې ووي نو الله وایي هغوی له جنت به ورکومه وزیاده دې نه زیات هم به ورکومه د جنت نه زیات به بل څه د الله ملاقات او د الله دیدار به نصیب شي حدیث کې راځي اوږد حدیث دی زه لنډ مطلب وایم جنتیان به لاړ شي د الله ملاقات لا نو چې واپس راشي هورې به ورته وایي ته خو نن ډېر ښایسته یې او ډېر بل شانتې ښکارې او ډېر تعریفونه به یې وکړي هغه وایي نن موږ د الله سره ملاقات وکړو د الله ملاقات به نصیب شي ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة
او بن رسیگی دوی مخونتا توروالی او نزلت زکا بازی بندا داغ مختوری بدرنگی توروالی یعنی بدرنگی او زکا ورپسیوی ولا زلہ زکا کلا توروالی امی آخی استخکاری خو توروالی سره چې ذلت یا بیا بدرنګ ښکاري سړي له تنه کرکه ورځي بعضې توري خو اخیسته ښکاري ځکه د هغه عمل ښیي څوک ځان په ډول سینګار ښایسته کوي څوک الله خپله ښایسته پیدا کړی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ښایسته پیدا کړی یو صحابي د هغه باره کې وایي واسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء ستانه خیستا زما سترګو نه لیدلې او ستانه خیستا بچر د میندو بچې نه راوړې نو الله خایس ولا ورکی ذلت لري کی ولا راقو وجوههم قدر ولا ذلة وبن رسیگی مخلود ایتا تورواله و ذلت اولئک اصحاب الجنه دغه کسان دی جنتیان هم فیا خالدون دی به دی جنت کې همیشه چا چې نیک عمل وکړ هغه الله د هغې صله ورکوي که په هغه تکلیف راځي هغه تکلیف هم د هغه دپاره راحتي د هغې په وجه الله هغه له نور راحتونه او خوشحالی ورکي کله کله په تکلیف کې یو مزه یو خوندی چې هغه سړی پې پوهېږي چې په چا راغلی بل ته پته نه لګي خو هغه تکلیف هغه مصیبت انبیاء علیهم السلام باندې راغلي مصیبتونه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیفونه پې راغلي وو مصیبتونه پې راغلي وو په ګټو ویشتی شوی وو وال ټاکولې خوړلي وو د دشمنانو د لاسه بچی مړو خو هغې کې یو لذت او هغې کې یو خوند و نبي علیه السلام ته چا بل چا ته نه میلاوېده داسې کله کله انسان خو هر یو ځي دنیا نه هېڅوک داسې نشته چې همیشه وي خو د دنیا نه چې ځي نو هغه سرمایه پرېږدي بعضې بنده سرمایه مال پرېږدي دولت پرېږدي جایداد پرېږدي او بعضی بنده یا ښه اولاد پریږدي حدیث کې راځي اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا ثلاث کله چې بنده مړ شي د هغه د عمل دروازه بند شي مګر درې څیزونه درې دروازې هغه ته کولاوي یو د هغې نه صدقه جاریه جماعت جوړ کړی کوی لاره کې کړی چا سره احسان کړی نو د هغې هغه اجر هغه ته پاتې شي او دویم د هغه نیک اولاد چې اولاد نیکان وي هغوی ورله دعا غواړي نو دا د هغه دپاره صدقه جاریه وي داسې اعمال ذکر کوي دا د الله احسان و زمونږ د ماما زیې آخو نشته خو الله والا نیک بچې ورکړی او الحمدلله ثم الحمدلله قرآن یې ووي یاد یې که زده یې که دی چې چا دې ته تیار کړی و چا والا ذهن کې دا اچولی و چا بوتلی و سبق لا چا پې سبق ووي هغه مورې چا پې ورسره محنت یې وکړه هغه ترونه چې هغوی ورسره محنت وکړه خپلوان چې هغوی ورسره مینه وکړه دې ټولو له اجر دی د په عمل کې او زمونږ دعا ده څنګه چې دا الفاظ خوندناک وي چې داسې د قرآن ترجمه د قرآن مقصد هم داسې ښه زده کي نو سبا به دا جومات په ده باندې آبادي او دا زما د والد صاحب د حضرت شیخ القرآن مشن و ځکه د هغه نه مخکې داسې به روان و پلار به امام و زوی به امام و نوسې به امام و
او داسې به روانو او بیا که هغه به څه پوهېده او که نه خو به د هغه به یو جایداد و یو قبضه وه د خدای احسان و زمونږ په کلي کې که زاړه امامان وو د هغوی اولاد هم د خدای کتاب زده که او قرآن یې زده که نن هغوی ځایونه سنبال کړي دي او د قرآن درسونه کوي او زما د والد صاحب دا یو تحریک و چې هغه دی پورې یوازې نه ده دا د ټولو مسلمانانو حق دی پښتانه هم قرآن زده کوي پښتون قرآن زده کو پوردل بابا د خدای وبخي مازدیګر موزو زړې مدرسه کې نو پوردل بابا او نجیب بابا او ګلستان بابا او دا مشرانو زما پلار به موز ورکو را بغې موز به ورکو هم مستمخ کې شو شاته یو کتل پوردل کاکا اقامت کو پوردل کاکا وا لویا خلقای چولې وا د سید ولی شاه کاکا دی شیرزا کاکا دی پلارو زما یاد دی مندرې بدلو وی پوردل کاکا اقامت کو پوردل کاکا خلقای داسې کړه داسې خو بل خو یو کتل هغه نه کو بیا ته زما پلارو اقامت کو پوردل کاکا هغه خو په کو کاسدانې په کو نو دې بیا واوړې درا واوړې هغه به ډېر شرمېده چې به ډوډۍ خوړل دیوال ته به مخ کړ نو بیا ورته زما پلار وایي پوردل کاکا اقامت کو وی مولوي صاحب دا کچا کار مې چاته نه دی کړی ځان ماته به پښتانو ته ځان په دین بد ښکارېده د خدای احسان دی نن د پښتنو بچو قرآن زده که هغه جومات کې د باچا ځای دی دې کې به دی بلکې به بلي نو جنازې به خپله کوي مونځ به خپله ورکوي قرآن به ښیي خپله زمینداره به کوي خپل دکانداري او تجارت به کوي دین به هم محفوظ وي او دنیا به هم خدای ورله ورکوي مارغانو له الله رزق ورکوي نو چې ځناورو له ورکوي نو انسانانو له به نه ورکوي خدای هر یو انسان لا رزق لیکلی چې د پیدایش نه مخکې فرشته راولیږي هغه ولیکي یکتب رزقو رزق ولیکلی شي ده به دوره رزق دنیا کې او دغه رزق یې خو تعالی لیکلی چې ته به 15 منه غنم خورې او 15 منه جوار او دوره به دوره دا رزق یې الله لیکلی خو لارې درته دوه خیلي دي یو لاره ده چې په هغه شاه منصور ورته راتاو شي بله لاره ده چې په دې نیغه لاره لنډه راشي دغسې دوه لارې درته ښودلي دي یو جایزه او یو ناجایزه او بیا یې تعالی اختیار درکړی خوري به دغه رزق خو که په دې لارې خوري که په دې خوري نو چې رزق یې الله لیکلی نو په دې جایزه لار ورته راشه کنه چې ته په ناجایزه راځې افراډونه او دوکې او بېایماني او دروغ نو رښتیا ووایه په سمه طریقه رزق خو داسې هم هغه د زیاتولی نه شي نه کمولی شي نو بیا د دوکو او د بېایمانو او د دروغو او پولو والو دې ته بیا څه ضرورت و رزق خو دې هغه دی چې کم دی داسې انسان کې الله شهوت اچولی او د شهوت د پوره کولو ځای هم درته ښولی دی لارې هم درته ښیلې ده خو بیا لارې دوه کړي دي یو جایزه لار ده او یو ناجایزه ده جایزه لار ده چې نکاح وکړي ښځه وکړي ناجایزه لار ده چې زنا او بدعملي کې نو په هغه ناجایزه لاره ولې راځي په هغه جایزه باندې ورشه که نه موږ له خو الله هر څه لیکلي دي نو چې لیکلي دي یا مقرر دي نو هغې له هغه جایزه لاره خپله که هماغه به خوري او هغه به څکې نو اجر به دې هم کېږي ثواب به دې هم کېږي مخ به دې هم صفا ښکاري بېایماني به هم درکې نه نو ته په غلطو ورته را شروع شي نو په غلطه نو بېایماني او دروغه دوکه او فراډونه نو رزق زیات نه کړي او ځان ګنهګار کړي دا هله کېږي چې سړی ناخبره او چې د قرآن نه خبردار شي او ځان په قرآن پوه کړي او د هغه دا عقیده او نظریه وي چې یو ذات شته چې هغه زما د رزق ذمه دار دی یو ذات شته چې هغه زما د ژوند ذمه دار دی
یو ذات سے چا ما سره حساب کوي نو هغه جایز کوي او ناجایز بچره نه کی او دا الکی چې قران ته سړی کیږي الله دې موږ د قران خادمانو ګرځي او دا بچي چې د قران ختم کړي الله دې د عمر کې او علم کې برکت واچي الله دې د والد صاحب ته د عمل اجر رسي او الله دې هغه جان کېسته کی محمد روز ماما او نور مشران چې کوم دې دا کې به لطیف ماما او نور الله دې ټول مغفرت نصیب کی او الله دې ټول له اجر عظیم ورکی په دې وند کې عبدل خلیم ماما دی نوروز بابا دی فرید خان کاکا دی دا ټول زمونږ یاد دی او دې دا کې بای ګرځیدل نن هغه وفات شوی الله سوره چې وفات شوی دی کنارینا که زنانا الله دې ټول له اجر عظیم ورکی او الله دې قبر منور کی څوک ژوند دی الله دې هغه په ژوند کې خیر او برکتونه واچي الله دې موږ د فسادات او روانو نو ساتي الله زموږ ټول اصلاح کی الله دې موږ په سم لار باندې روان کی څوک بیماران دي دعا وکړي چې الله ول شفای کامله ورکی او دې بچی له دې الله بهترین علم ورکی او الله دې د قران او سنت خادم ګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلق